سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مقام آخر: خيركم من تعلم القرآن أو علمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل صدر اتحاد التعظيم لدي مجلس جوړون کی او دې مجلس تا خلاور کول کی قاری شاهد صاحب، حافظ محب صاحب او داعی سره جسم میں انتظامیہ دا او دلدہ طلبہ کرام حفاظ کرام او دلیکن سرا او فاوشا مضافات سره تعلق لرونکي ملګري کوم چې په دې غرض باندې په دې مقصد باندې دې زې تر راغلي دي چې نن د الله جل شانه د مبارک کلام ختم او دلته د الله جل شانه کلام ختمي کې کوم کلام چې د نن سوال لسلیم سو کال مخکې په سردار کائنات سردار دو جهان آقا نامدار صلی الله علیه وعلى آله وسلم باندې نازل شوی او داغي نزول ابتدا د غار حرا شوی دا او قران چې په کوم دور کې په کوم ټیم کې راغو زما محترم د اغي حالات لگے جائزه ستاسو مہی تقدم او بیا د قرآن مجید عمل تاسو تخیم. قرآن چې کله دنیا ته راغی د قرآن نزول شروع شو لمنه وحی په آقا نامدار صلی الله علیه وسلم باندې نازلیږي: اقرأ باسم ربک الذی خلق. د سوره اقرأ نمانی پنځه آیاتونه د الله حبیب ترازی، لیکن د فتنو دور دی، د نفرتونو دور دی، د دشمنو دورو، د جهالت دورو، د جهالت تیاری خوری وی په تمام دنیا د جهالت په تیرو کې را بنده وا، د نفرتونو په صادرو کې را بنده وا. آقا نامدار هغه نفرتونو ته راغی، هغه بغضونو ته راغی چې د سلسلو کال دشمنی به وي هغه به نه ختمېدي. خلقو به راغستلې د خپل تن نه پیدا لوڼه، د خپل تن نه پیدا بچي هغه به ژوندي په خاورو کې دفن کول. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. د قیامت په ورځ به هغه لور راپاسي د خپل پلار نه به تپوس کوي د الله په دربار کې: ای زما پلاره زما ګناه سوا، زما خطا سوا چې تاسو په خاورو کې ژوندی دفن کولم. دک حالات تا د الله حبیب راغی، قرآن راغی، دغه خلک کې دغه جهالت نه اوچت کو. یو صحابي راځي د الله حبیب ته یو واقعا بیانوي
ایمان راوړل دي مسلمان دي لیکن الله حبیب توای اے د الله حبیبا زمانه په دور جهالت کې او ګناه شوی دا زمانه په دور جهالت کې او خطا شوی دا اے ما الله یو څو عملونه دي زما محترم یاد ساتئ هغه یو څو عملونه چې ما ته وګور زما ستا ما قبل تمام ګناهونه الله معاف کړي چې کله انسان ایمان راوړي د کفر نه ایمان په داخل شي څومره ګناهونه چې د مخکې کړي دي تمام او الله معاف کړي باقي زندگی ولا کلمې ما ته تیروي کله چې انسان حج لورشي او حج د الله د رضا لپاره وکړي نو تاسو بیا د لپاره نه د تصویرانو لپاره نه چې د کعبې د علاق سره ولاړ یم د کعبې طواف کوم حجر اسود سره ولاړ یم یو ځای تصویر رالم بل ځای غرالم په ویډیو خپروم زما عمل د الله لپاره دی دا عمل زما د مخلوق لپاره دی دا عمل زما د کمنټس لپاره دی دا عمل زما د لایک لپاره دی دا عمل د الله په دربار کې قبول نه دی دا الله په دربار کې هغه عمل قبول دی کوم چې ستاسو اخلاص کوي ستاسو زړه عمل شي وي کوم د الله تعالی سره عمل کوي دا الله کور ته ورشي ستاسو وجود زگ شي پدا باندې حیبت راشي ستاسو الله سره تعلق جوړ شي ستاسو دنیا شاته پاتې شي دغه دوی وی حج او حج کله چې بداسه تسلیماتو د واجباتو د پرهیزو د ماده حج پکې ما قبل تمام کړو دي الله ضرور کار کیو کیږي دا بلانکی دکاندار جی سے ہوتے دا بلانکی سڑے جی سے ہوتے اگر پردیس مکہ ہوگی بلانکی دا چل گئی اصل کی زبان پر مدوشی با عمل کی دا عمل درست لکا چرت بدا سے عمل نرازی اللہ تعالی گناہوں نے مقبل سے واقعی شہادت تد اللہ تر کی ماقبل گناہوں نے خدا ٹول ماپ کی یو صحابی اللہ حبیب نرازی اید اللہ حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم پل مال نوالم پل جان نوالم اور زدہ اللہ پلار کی پوزم جہاد کو دشمنان وجنم بدائے کی مات مرگ راشی ماتبہ اللہ مافیوں کی گناہ اللہ حبیب پر تفرمائی تب اللہ بخی اللہ حبیب نے تفوز کی بیا صحابی کہ ٹول گناہ ہونے مماب کی اگر وہ تیر ٹول بدل اللہ اگر صحابی روانی کله چې روان شو نبی اسلام پر صحابي ته आवाज وکړه ایلته صرف پردې کړه زړه معاف کیږي نور هر ګناه ته معاف هغه صحابي د الله حبيب په پورته کې زمانه د جاهلیت په دور کې یو ګناه شوی دا زمانه یو عظیمه خطا شوی دا دا الله حبيب ماته الله معاف کی معاف نه کی اللہ حبیب جواب کی فرمائی استا پہ ایمان راوڑل سرا تمام گناہوں اللہ معاف کو گناہ سره وخیا الله حبیبا ما د ډیر وخت ته مناوا زدا خپل ګناه ته وخیم زما ته با د خپل زمين اجازه نشو راکولې الله حبیبا نن مجبور شو د خپل ګناه ته بیانوم زګه چې کوم ورځ ما دا پورا کړی دا هغه ورځ نفس زمانہ ګناه ما آرام ته نپریدي ما خوب ته نپریدي زمانہ د سکون ختم شوی دی سترګو کې خوب ختم شوی دی خلق سره میل ملاپ ختم شوی دی الله حبیب ته فرمایي الله حبیبا د جاهلیت دور لور په اور غړل کېدا چې د پلان کې لور شولا دا به ته ودیږي دا په ډولې کېږي دبل په نکاح کېږي با دبل په سر دی راويږي دا به په اور غړل کېدو زیارت په سفر باندې تلم زما کور کې بیبي د ماشوم بیمار پاتې شولا ما خپل بیبي ته وویل چې زوی الله راکو رالوي کا زوی الله راکو دغه ماشوم لا دغه ورګان ته وایا او دغه ټیپ باندې په خور کې د خپل کې زما سوال او باندې نشي باندې خپل کوه زما وکیل سرداران مې خپل کیسه کېلم زما په کور کې شرم دی
مال نور لا کړی شي دا سمه دې کې د دای سره د خپل سردارانو سره اذا الله حبيب سفر ته لاړم او چې کله په سفر باندې لاړم ما ته الله نور لا کړلا او دوګت سفر نه چې واپس راتلم وخت کې تیر شو زما هغه ماشومه چې کوم لور پیدا شوی و هغه د خپل مور لوی ولا د زړه ټوکړه و د وجود حصہ و هغه حقیقت ورته وګورئ نشولا هغه زمکه کې د بند کولې نشو هغه د زړه ټوکړه هغه ماشومه کړهږي هغه را لوی ولا زموږ په کور کې به اورېدل دا ما ته پوښتنه کله به یو باندې وکړه کله به بل باندې وکړه کله به گاونډی دا کله به پردی دا کله به خپل دا اذا الله حبيب الزما بچي سلو حالت کوي او چې کله سلو کال سره یو ورځ دې ماشومه سره معلومه کوي ویلمای دا پردی ماشومه دا زما د کور نه دا لوبه سره کوم لیکاوما مینا محمد سره کوما زمادي بیبي ما جوړل ډیر خوږه ماشومه ده امام دې ډیر زیاته خوږه ده یکدم من الله رسول شک ماشومه پیدا شو امام بیبي ته وای دا ماشومه سوچتا ایشور ته وایم ما معاف کړل زمانه دې هغه واغستو وعده واغستلا ته دې سواینا امام دې څو دلوای امام دې رستا هغه بچیدا کوم چې دامات کې د پخور کې د پنکا دامات زړه کې د بار ځان معنا الله دې درې ورځې پس ما دې خپل کور والے ته ویل زمانہ بچی سنبھال کا ماما کرے چکر ته وزم زما دې ډېر خوشاله شولا ما یې دیوار ورکو محبت په سر حسي ورکو فکر چې دا زمانہ واغست الله ایمان خپل ماشومه بچي روانه کړل د بابا د کور په باندې باندې هغه مقبره دې ځم کله مقبره کې چې خپل دې جوړه راغلي پکما مقبره کې چې خپل دې جوړه راغلي دې اکه مقبره ته روانه بلار باندې دا مشکو ما دوای ابو جان زستری شما ابو زستری شما ما بابا ایزوده بچی دې ورګه دا ما دوای ویمو مجموع ما کړو وتما زمان بابا کوټو لري نو ابو دې زیات زستری شما کله په کو کې باندې ماتې دي کله هیڅ دې کله سبکی راه کړي حتی دا هغه مقبره ته ورسېدو پکما کې بچي وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت پکما کې بچي ونده ژوندې بچي خایته پکولې یا ما راغله سورا بچي هغه ماشومه د کله هغه ماشومه د کوم بدا راشي ما دوی بابا بس کستل شوی دا کله د صدا بار کوي زما په تندې ولا راشي بدا خپل ورکوټي پټه رواني زما تندې نه خپل پاک کی زما د پاک خپل پاک کی ایمادي بابا بس کله وشا چې کله کېرم زما په سر باندې زور شروع کی ماتي بابا ستړي شوی بس کله راپاسي لایکن دې خاورې راځي دې ما خام تیر لګي دا هغه د نړۍ په بوتلا دا ماتي بابا بس دې هرېګما نا وخت شتیا پاسمان کې راغلا شابه چې ماما کړو یا مې ماما کړو دوزا ما خپل مور له دوزا شپاره ما د مور را یادېږي الله حبيبا زدم الظالم ما د لاس ټول ورسره او خپل بچي کړ خبر راغلی نشولا چغې وکړې ابو ګناه می صدا خطا می صدا ما وې خبرې ته پکې دا خو بابا کړ دې دوزم زما بچي چغې وکړې ما په خوري هم راولې چغې له څه کولې دا الله حبيب یو کټ راوغست چې کله دې کټ ورتاو ان کټ आवाज سره زما د بچي आवाज بار هغه خبرې واچو چې په کوټ رااله د بیران په پوس کو خوري ما دې چې ما هغه خپل زیت ورسول بلا الله حبيب د هغه شی نفس کله چې موږ دقیقه کله چې ستوري یو ځوان ته د هغه چې با ایمان د دې ولې نه راوړل چې د اسلام نو تاسو شي مال چې هغه څه
سبب ولنا من شكل الحالي أنا حبيب ما تذكي وشيء ما زمان ربما ذاك لا زمان ربما لا ما في الله حبيب أصدر في الخير الله حبيب أصدر في الخير والحديث ما تعبد الله بالفرمائي بشكل الله دارنا ما في وبصير في السر ما ما حنان المتقين قرآن هداية المتقين بدل زمان القرآن بدل كبر के कुरान ना आगे بدل दौर के कुरान करीम नाज़िल शो और शिकल بدل दौर के कुरान करीम नाज़िल शो ذوق الرسول أحمد تشريف لهم إلى الإبارات البارحة الكريم أبو شوافي استاسو هذه المسجد كان اللواء مقبول في تغيير زيادة الانتظار سر ذاكرة كل خبر احتفال الرسول زمان محترم على زمانك شكراني كريم आगे कुफर आगे जहालत करते रहोगे कुरान करीम दुनिया और जहां हमको कुरान करीम का निमत करे बोलेगा और कुरान करीम का रसूल बोलेगा नागिन अल्लाह अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक उस्मान बिन नूरैन अली मुर्तजा और सहाबा किराम तैयार और जोड़े उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला बारिक नबी इस्लाम की शहादत पर सलावत दे ज़ीद नबी इस्लाम सर करम और अरब मुशरिकीन दे रहो सरदार दे रहो दाद आगे का एहसास दे وش بلاي فرد الوزين ده قرآن الكريم كله يحتوي بزندگی और ये अत्याग हुए जहां दरवाजे ऐलान की तखबल इस्लाम का ऐलान की अवली अजान की अभी बकर कसफल बड़ी बंदा कोरबानी बल बचिए की कोरबानी मिनन उमर महामहलाने उमर महतराश المحترم القرآن الكريم من الإشارة مقبول لقول الإشارة الثانية فارفعه يعد يقبل الأخبار والأمين آخرك الله في آخر كام يأخرني وشاش القرآن مزان الشام شورت وقرني القرآن دير وجبالي وتأخرنا آخرك الدنيا كهم ناكا وباخرك كهم ناكا ظلوم الشراغل دارين فهي تخبرك ولبين بنا أقول قولي هذا أستغفر الله من